چرته درانه خلک درنې خبرې، چرته د سپکو خلکو سپکه لهجه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمندو، پرون چې څنګه تاسو ته پته و چې مولانا فضل الرحمن صاحب یو حقایق دی قوم ته ښکاره کړل او ویل چې عدم اعتماد زما تجویز نو بلکې دا د زرداری تجویز و. نو حقیقت دی قوم ته ښکاره که، خو چونکې زمونږه چې دی کم د مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې چا د یو سیټ د غوښتو دپاره دغه کو لکې والا بوټ پالش پې کو، نن هغه راغلی دی ایمل ولی خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب پسې څه خبرې کړي دي، خو انشاءالله موږ به د خبرو جواب په دې ویډیو کې ورکو. راځئ تاسو لاول چې دی د ایمل ولی خان صاحب دا بکواس شریف پورې پس د هغې نه بدله بیا که خیري جواب ورکو. چې راوتم پرون مې د یو مشر بیان ولیدو، محترم دی، بیان مې ولیدو، وي ما عدم اعتماد نه غوښته، دا خو د زرداری صاحب تجویز و. پکار ده چې د میډیا والا د تپوس کړی وي چې وزارت یې غوښتې کو نه وزارت یې عدم اعتماد نه غوځان تخته، خو چې دا په وفاق کې د ښکلې وزارت یې واغشتې او کېناستې او دلته د اغل ګورنر کېنو او بیا د اغله وزیران ناستو او پښتونخوا کې د مولا نوم شرمو، هر عہده هر نوکري په پیسو خرڅه شوه. وزارت ته خو خوشحاله وي، نن لګیا وي ما عدم اعتماد نه غوښت. دا چې په کار د دې لار چل ورځي، قسم په خدای چې دې لار چل ورځي، ځکه چې د هغې خو بس د اسلام په نوم سیاست دی، نه قام سره څه کار شته، نه حق سره څه کار شته، نه څه سمې سره کار شته، نه بدې سره کار شته. په خپل مونځ درنه وټلي، په خپلو فریضو درنه وټلي، په خپل اودس درنه وټلي، په خپل چاردام درنه وټلي، په خپله روژه په تاسو خرڅوي چې کوم زموږ باندې فریضې دي. دا ښه خلک دی بس چې صاحب پړی حساب په هغه به ورکوي. صاحب چې تا عدم اعتماد نه غوښتو، ته خو د پی ډي ایم مشر وې، ته خو د پی ډي ایم صدر وې، تا سره خو ټولې غټې پارټۍ وې، ته راتلې او تا د زرداري خبره منله، تا وزارتو پسې هر څه کول. تا چې دا 3 کاله میلیونمار چې اوښکې وې خو وزارت یې نه وې، ګنې نور د مشرف ناراواله تر د نواز شریف وخت پورې تا سره وزارت یې وې، تا ته هېڅ مسله نه وه. ایمل ولی خان صاحب تاله خلاول چې دی د سیاست کولو د چا څه شاګردي پکار ده. خیر دی که د بهر د چا سره نشي کولی، نو په دې خپله پارټۍ کې تا سره چې دی خیدر خان اوتي صاحب شته، تا سره میا افتخار حسین صاحب شته دی او تا سره غلام بلور صاحب دی شته دی. ته د هغې سره لږه شاګردي وکړه، نو ته چې بیا کومه خبره هم کې انشاءالله هغه به ستا به هلته خبره اوري. تا چې پرون کومه خبره کړې ده چې یاره ته خو د پی ډي ایم صدر وي، نو دا عدم اعتماد چې دی چې تا د هغه ولې منله. نو ګوره په سیاست کې او بیا په سیاسي اتحاد کې څه به ستا منلی کېږي او څه به ته منې، نو هله به ستا سیاسي اتحاد برقراره وي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب د زرداري دا خبره ومنله، نو هغه هم ورسره اتحاد کړو، نو عدم اعتماد ځکه پیښ شو. او دا حقایق قوم ته ښکاره کول دا چې دی د بهادر لیډر نشانی ده. بله راځو ته وایې چې یاره نه د سره د قام غم شته دی او مولا دی چې دی هم دلته کې بدنام که. نو ګوره د مولا په بدنامۍ پسې خو تا راغشتې ده، پوه شولې. لاول تا زمونږ په حقانیې مدرسې باندې څه وخت مخکې الزام لګولی، خو چې کله دلته کې د عمران خان په مقابله کې بیا تا وایې چې یاره زم لږه دا قومي اسمبلي وینم او دا مولا را سره ملګری شو، نو کیدای شي چې زم دې اسمبلۍ ته لاړ شم. خو زمونږ مولیانو الحمدلله صدر څه چې کوم و هغې د مولانا صاحب په خو د حکم تعمیل کړو، تا لیوټ درکړی دی، او څه چې دی لکه زمونږ رنګې چې کم دي هغه تا پېژني، هغه تا له اوټ نه درکوي. نو ته زمونږ نه الحمدلله نه صوبایي اسمبلۍ له تللی شي او نه قومي اسمبلۍ له تللی شي. بل ته وایې چې قام نه پېژنې، نو دا قام خو چې دی ستاسو والد محترم اسفندیار ولی خان صاحب په 33 ارب ډالره باندې خرڅ کړو. دا زه نه وایم، دا اعظموتي صاحب د الله پاک وبخي، دا د هغه د خولې وینا وه چې وایي امریکې ته لاړلو، نو وایي دا اسفندیار ولی خان زمانه وایي پټ شو او وایي دی چې دی دا د پاټه په دې قبایلو چې کم صحیح پښتانه دي په دغو چې د اپریشن کېدلې او دغه قبایل چې کرو کور کېدل، نو په دې باندې چې دی د پښتون قام په نوم باندې ته اوټ غواړې، خو ستاسو والد محترم په دغو باندې پیسې اخیستې وې او دا هغې خرڅ کړي دي، نو تاسو دې پښتنو مسترد کړي یې. اوس چې دی ستاسو پارټي عوامي نېشنل پارټي و، اوس تېنه ټانګه نېشنل پارټي جوړه شولې چې ټانګه 2 ټانګې 3 ټانګې خلک په ټوله ضلع کې پاتې شولې. ته خپل سیټ نشې ګټلی. اوس تا ته پته ولګېده چې جمعیت الاسلام یو مقبول ترینه پارټي ده. ته چې چېرته کې ځې او ته د چا نه هم تپوس
اوس کې چیرې اوټ د چا دی نو طالب په دې غونډه صوبه کې جمعیت الاسلام یادېږي او بیا به چې دی نو پی ټی آی یادېږي دغه دوه پارټو مقابله د دې ټیم کې ستا هېڅ قسم ته جواز نه جوړېږي چې ته چند سیټونه هم وګټې نو ستا چې دی مقبولیت لاندې پروت دی مکمل ختم شوي یې په هر ضلع کې په تاسو سره دوه ټانګې خلک نه برابرېږي نو ته که خپل مقبولیت برابرول غواړې نو په بل څه طریقه د قوم خدمت وکړه دا نه ده چې ته راشي ته په مولانا صاحب پسې کنځل وکړي ته په عمران خان پسې کنځل وکړي دا خو چې دی نه د باچا خان بابا منشور او نه چې دی ته د باچا خان بابا ماته پیروکار ښکاري ولې چې د باچا خان بابا د هغه د قوم خدمت مقصد و د خپل ځمکې نه پیرنګي نه خلاصولو ته چې دی نو ته راځې او ته دغه مولا پسې چې دغه باچا خان بابا د دې مولا سره یو ځای ولاړو او د پیرنګي خلاف یې جهاد کړو او ته چې دی نو دلته کې راځې وایې چې زه د قوم بچي ته باجه ښیم ډولکې ورته ښیم نو دغه ستا سیاست دی نو ستا چې دی د باچا خان بابا سیاست هغه تا دفن کړی دی ولې چند ورځې مخکې په تحصیل مطرح کې الیکشن کېدو ستا چې دی په یو پولینګ سټیشن کې یو اوټو بیا در پسې خلکو خندل وایي چېره دغه یو کس په مو چې دی نو دی دغه لیږي حج لیږي دا څه وجې نه ستا دومره را پرېوتلې چې تا ته یو اوټ میلاویږي دا ستا د دې خولې مبارکې برکات دي بل الزام دی دا ولګو کنه چې یاره هره عهده او هره نوکري په پیسو باندې خرڅېږي نو مونږ خو داسې څوک ونه لیده چې هغه ویلي وي چې یاره یا غلام علي صاحب په ما دا نوکري خرڅه کړه یا مولانا صاحب د پارټۍ بل یو کس چې دی په ما دا نوکري خرڅه کړله او ستاسو حکومت دلته کې تیر شوی دی یو بد امني وه یو بره حال او هغې کې څنګه چل به بابا ته به چې چا ایزي لوډ وکړه نو په هغه ایزي لوډ باندې به تا ته هر قسم ته عهده میلاوېدله نو د کرپشن خو چې دی بنیاد په دې صوبه کې کېښودی شوی دی د پښتون قام په نوم چې کومه پارټي جوړه ده یعنې ستا د پلار نیکه چې دا کومه پارټي ده دې چې دی د کرپشن بنیاد خو دې پارټۍ ایښی دی دا صوبه چې دی 14 اربه قرضدارې وه چې علماو ته حواله کېدله د علماو د حکومت نه پس چې تاسو ته حواله کېدله د نن نه 10 کاله مخکې نو هغه 14 اربه قرضه مولیانو 8 اربه یعنې نیم په نیم هغه قرضه ختمه کړې وه تاسو دا صوبه 97 ارب قرضې له بیا ورسوله تاسو لکه څه وکړل د دې قام دپاره صرف د دې نه چې قام باندې مو اپریشن یې وکړلې خپل پښتون قام مو د امریکې په وینا باندې تباه برباد که خلکو هم چې دی کډه په سر کړل ته نن راځې ته د مولانا فضل الرحمن صاحب ته دا وایې چې یاره د قام غم در سره نشته او مولا ته وشرمو مولانا فضل الرحمن صاحب مولا د مدرسې نه راواغشتو په پارلیمنټ کې کېنو مولا له عزت الله ورکو دغه مولانا فضل الرحمن صاحب ورکو بل ستاسو چې کوم 70 ساله سیاسي دوکانو په 400 کې نو ستا د دې چغو نه دا معلومیږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ستاسو هغه دوکان ته مکمل تاله واچوله یو خواته خو د سر اتحاد وکړه سیټ یې دله درکړه خو نور خو پوه شوې که نه چې تاسو کم خلک وو هغه ټول لاړل درنه جمعیت الاسلام له ولې درنه لاړل دا ټول ستا د دې خولې مبارکې کمال دی ځکه چې تا کومه خبره هم کې تی بې سوچه کې او ته چې دی ډېر نازیبه او ډېر سپک الفاظ استعمالې نو دغه سپک الفاظ د باچا خان بابا دي نه تا ته نه دي پاتې شوی بلکې دا ته خپله دا ستا یو ګنده ذهن او یو ګنده سوچ دی ځکه داسې قسم ته الفاظ استعمالې ملګرو خبرې اوږدېږي نور هم داسې ډېر دغه دي هغه وي غلبیل را پاسې کوزې ته و چې تا کې 2 سوړي دي نو زه به درته دې کومه سوړه ښکاره کومه خو بس په اجازت په درنه واخلم ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د لوی الله په امانو دا ویډیو د سره ډېره شیر کې چې ده ته هم دا پته ولګي چې واقعي ده چې زمانه دا کم عوام دا کم پښتانه خفه دي دا هسې بېڅه نه دي دا د دې والد محترم خرڅ کړي او بیا چې د ده رنګې کس دې پارټۍ مشر شو هغه پارټي یې بیړي چپه کړله ده ته که مونږ په مقابله کې یو چڼی مودرو قسم بالله که دې تېنه هغه خپل سیټو ګټي دا ولې نه د خولې مبارکې برکات دي